تکبیرونه یعنی تکبیرات تشریق دا د اختر نه یوه ورځې مخکې په یوم عرفه باندې یعنی په 9 ذوالحجه باندې شروع کیږي چې سبا د جمعې ورځې نه سحر به شروع شي. دغه تکبیرونه تر 14 ذوالحجه پورې 15 ورځ باندې مازدیګر به ختمیږي. هر لمونځ نه پس په یو ځل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د یو ځل واجب دي. په هر ښځه باندې سړي باندې په مسافر باندې هر څوک په وایي. سړي به په اوچت اواز سره وایي او زنانه به په پټ اواز سره وایي او دا واجب دي. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه د عشق ولا اظهار د عاشقانه یو کردار دی چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام روان کو قربانۍ دپاره نو ملایکو وی چې وګوره ځمکه کې ابراهیم علیه السلام خپل زوی روان کړی دی الله په حکم سره. الله ورته ویلي نو الله په حکم سره خپل زوی روان کړی قربانۍ وي. خپل ځانونو سره فرشتو وی چې الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام چې ولیدل چې دا خو فرشتې فخر کوي نو ابراهیم علیه السلام ویل چې الله اکبر ولله الحمد لا اله الا الله والله اکبر. او بیا چې کله اسماعیل علیه السلام چې دا واورېدل چې زما په قرباني الله پاک قبول کړه او یعنی الله زما قرباني قبول کړه او زما قرباني په وجه باندې په اسمانونو کې هلچل شروع دي. نو اسماعیل علیه السلام وویل چې الله اکبر ولله الحمد. فرشتو ویل چې الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام وویل چې لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام وویل چې الله اکبر ولله الحمد. دا ښکلی انداز الله پاک ته دومره خوښ شو چې په دې امت باندې دا واجب دی چې په اوچت اواز سره به وایي یو ځلي. که ځینې خلک یې 2 ځله 3 ځله 4 ځله 15 ځله د ذکر په وجه باندې ووایي د ذکر په نیت باندې بیا ثواب ورته میلویږي ګناه پکې نشته. نو دا مسله چې عرفه ځینې خلک وایي چې عرفه خو په کار د سعودي کې خلک په عرفات کې قیام کوي هغې ته عرفه ویلی شي. نو دا خبره غلطه ده ځکه چې وجه تسمیه د یوم عرفه دا نه ده صرف چې عرفات کې خلک ودرېږي. یوه معنا دا ده چې ابراهیم علیه السلام په 8 ذوالحجه باندې خوب ولیدو په 9 ذوالحجه باندې دغه خوب وپېژندو چې دا د الله طرف نه دی یعنی تعارف ورته حاصل شو ځکه ورته یوم عرفه وي. نوره وجې تسمیه ذکر دي او بل یې الزامي جواب دا دی چې څنګه لیلة القدر 2 شپې کېدلی شي ځکه چې که دلته لیلة القدر پاکستان کې نو امریکې کې خو ورځ وي هغې خو سبا وي لیلة القدر. داسې عرفه هم 2 ورځې کېدلی شي. الله پاک ته موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.